بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ ویډیو د دې باره کې ده چې مونږ به د خپل ورډ فایل مثلا تخریج دی یا مقاله ده، چونکه هر کتاب فصل باب وغیرہ کې تقسیم وي، جلدونو کې تقسیم وي. چې کله مونږه کتاب نوم ورکو، بیا د هغې باب یا فصل یا کتاب هغه ورکو یا د هغې نوم ورکو، څه ټایم داسې راشي زمونږ لیکل داسې حد ته ورسېږي چې مونږ له هغه فصل هغه باب بدلول پکار وي، د هغې نوم بدلول پکار وي. دا مونږه څنګه بدلو؟ ملګرو دا خواهش وو چې دې وخت کې ډېرو ملګرو مقالې تقریبا یا تخریجونه د نیمې ته رسېدو والا دي، یا څه داسې چې هغه د نیمې ته کابو کېدو والا دي، بعضې یې نه اړولي دي. نو هغوی وي چې مونږ له اکثر باب بدلوي، په دې مونږ نه پوهېږو. هر یو چې جومات ته راځي نو بیا په هغې ځان پوهه کوي، نو دا ګرانه د اکثر ملګري داسې جوزګارېږي نه یا بل ځای کې، نو چې هغې هم دا چل زده کړي، نو موږ انشاءالله په هغې باندې کار کوو. اوله خبره دا ده چې موږ به هیډر اخلو. دا ما څه لیکل راخیستی دی چې مکتبه جبریل نه، ستاسو د پوهې دپاره صرف په دې لږ کار کوم. نو زه لومبی هیډر اخلم، ټایم نه ضایع کوم، ډایرکټ ځمه انزرټ ته. په انزرټ مینو کې موږ سره دې ځای کې لیکلي هیډر مې کلیک کړم او ما واخیسته دویم نمبر هیډر د دریو ټاپکونو والا. صحیح شو؟ دا ما واخیسته. اوس دې کې څه لیکل کول غواړم، دې ځای کې لیکمه د کتاب نوم، مثال لیکمه کتاب الایمان. کتاب الایمان والعقائد، دا ما کتاب نوم لیکم. دې سایډ ته لیکم فصل فی المتفرقات. انشاءالله په دې باندې به زه جدا ویډیو جوړوم چې دا مختلف قسم هیډرې د هغې سټایلونه دا موږ څنګه کوو، په دې موږ انشاءالله پوره یو مستقل ویډیو جوړو که خیر یو یا دوه نه سیوا. منځ کې زه صفحې نمبر اخلم، کویک پارټ ته ځم، کویک پارټ کې فیډ ته، په فیډ کې بیا دلته نه اخلم نمبرینګ، په نمبرینګ کې موږ پیج او ما اوکې. نو دا ما واخیسته پیج نمبر. دې لاندې یو کرښه راښکل غواړم، انټر. نو دا اکثره دا کرښه راښکل موږ سره ایز ایکول ټو نشان، دا په انګریزي زبان کې. نو ما ژبه بدله کړه، زبان ش انګریزي ډبل لاین راکاږم، یو درې مې راښکل، انټر. دا ما یو لاین راښکو، دا ما سره ایکول نشان سره راځي. خو که چېرې زه دا راکاږم لږ غټو، بیا به زه هیش سمبل چې کومې دی او شفټ 3 بټن سره درې پیرې، دا لږه غټه کرښه راغله. او که تاسو سنګل راښکل غواړئ، نو د هغې دپاره طریقه داسې ده چې مونږه د جمع سره د سایډ ته انډرسکور بټن ده، 3 پیرې چې کلیک کړئ نو رای کرښه راکاږي. بس دا کافي ده، ما دا راښکله. اوس لږ بره کوم ده، دې منځ کې دا فاصله ده، دا ختموم چې لږه لنډه شي. هغې طریقه دا ده چې دلته نه موږ سایز کم کړو، نو دا تقریبا بس ختمه شوه. 1 منټ. اوس وګورئ، ما
بر یو هیډر جوړ کو صفحې نمبر هم پکې دا کتاب فصل نوم هم واخیستو. اوس داسې کار کوم چې دا خو ما کتاب شروع شو ښکته باندې زم لیکل کوم همدقه یو فصل به چلیږي بل به نه چلیږي. صحیح دی دا به مخکې ځي داسې څومره مخکې ځم دا به همدقه فصل وي. ګوره 4 نمبر صفحې ته رالم همدقه یو فصل چلیږي. زه غواړم چې په دې 4 نمبر صفحه کې دا فصل بدل کړم یا مخکې ځم دا 5 نمبر صفحه شوه 5 نمبر کې دی کې زه لکه ویډیو منځ کې سټاپ کوم سلیقه لاړم دلته کې نو دې کې زه دا فصل بدلول غواړم. د کتاب الإمام والعقائد یو کتاب شو بالفرض ما سره فصل له فی المتفرقات زه په دې په ځای باندې بل څه بدلول غواړم. زه راځم ښکته دلته کې کتاب السنه والبدع شو ما سره شو کتاب السنه والبدع. زه دا کتاب بدلول غواړم ما سره کتاب الایمان والعقائد دی په ځای باندې کتاب السنه والعقائد والبدع زکم دا باندې چې کاپی کوم هلته کې لیکل پکار وي دلته ډبل کلیک کړئ ډبل کلیک نه مخکې داسې کار وکړئ چې زه دلته کې دا کتاب الایمان والعقائد بدلوم زه به بار اعظم یو صفحه ورسته لاړ شم اخرې ته دلته کې لاړ بشم بیا ورځې نه پس لی آوټ ته په لی آوټ کې به لاړ شم بریک ته په بریک کې به لاړ شم نیکسټ پیج ته په دې به کلیک کوم نو داسې غونې دا کرسر به ښکته راشي به تاسو دې کې بره ډبل کلیک کړئ څنګه ډبل کلیک کړئ دې کې تاسو وګورئ لینک ټو پریویس دی دا به تاسو ختم کړئ مطلب د وروستنی پیج سره دې تعلق د دې لینک تړون دا به ختم شي ختم شو. اوس به دا چې کوم دی تاسو بدل کړئ د موږ کتاب نوم ورکو کتاب نوم سره سره کتاب السنه والبدع دا نوم زه هغې له ورکول غواړم. کتاب السنه چې په اردو کې په احسان لیکدود کې د حتی چې کوم دا بدل راځي دی وجه ما کیبورډ ورته بدل کو عربي مې کړه والبدع بیا مې د کیبورډ چینج کړ ځکه چې دا حتی چې کوم دا بغیر دی نشي کوي دا ما بدل کو دا مې بدل کړ به دا ډبل کلیک کوم بس یاد یې کې کلوز باندې کلیک کړئ ٹھیک شو. اوس چې وګورو مونږ یو سبب مونږ سره خالی دی مینس کې رااله مګر ته دا مسله ډیر راځي او دا د الله فضل دی چې شکر چې دلته کې مونږ سره خالی رااله ستاسو دا مسله دور ختم شي. نو داسې کار وکړئ دا صفحه چې کله خالی تاسو سره راشي تاسو به راشئ ښکته چې کوم ځای کې ستاسو کتاب د فصل لري تا دا به کلیک کړئ په شا باندې به بیک سپیس به لاړ شي شاته بټن باندې ګورئ لاړم بره څنګه لاړم صفحه زما برابر ده د درې په نورو کې بس ورسې زیاده صحیح دی دې طریقې څخه تاسو په شاتل شي. اوس ګورئ زما فصل زما کتاب هغه بدل شو بره کتاب الایمان دا وګورئ والعقائد او لاندې ما سره کتاب السنه والبدع دا شان تاسو دا بل فصل په متفرقات وغیرہ بدلول شي سازلی کما سنت اور بدع سے متعلق مسائل افاظ نماز کے بعد وغیرہ او دا سودا بدلول شي. لاندې در اعظم یو بلم بدلوم چې تاسو دا مسله مکمل ختم شي طریقه باندې پوه شي. لکه زه خطر عالم پیج نمبر 8 ته په دې کې ما سره هم تک یو دغه دی کتاب العلم والتاریخ والطب په نوم باندې دا زه بدلوم مدینه شاته صفحې ته ولاړ شم شاته صفحه کې بالکل اخره کې چې کوم د کلیکر ختم شي لکه دې کلیکر ختم شوی دی دلته براشم څنګه دې کې راشم دې سایت ته کلیک کړئ
صحیح دی. لاړ بشئ بیا لې آوټ ته، په لې آوټ کې بریک ته، په بریک کې نیکسټ پیج. صحیح دی. اوس په دې کې بار ډبل کلیک کړئ. چې ډبل کلیک کړئ تاسو نو تاسو به د کتاب نوم بدل کړئ. کتاب نوم موږ سره کته ګورم کتاب العلم والتاریخ والطب. کتاب العلم والتاریخ والطب 8 نمبر صفحه کې دی. دې نه مخکې دا لینک په ختموي ښایي. لینک مې ختم نه کړ. لینک په ختموي. لینک ختمول لازمي دی. که لینک ختم نشي نو بیا کار نه کوي. دا لینک به ختموي. اوس یې بدل کړئ. چې پورا ټکه ډیلیټ کول غواړئ نو کنټرول بټن ورسره ونیسئ، بیک سپیس ووهئ، پوره لفظ به ډیلیټ کړئ. نو کتاب العلم والتاریخ والطب دا ما بدل کړ او په کلوز بټن باندې دلته نظر بهر شوم. په دې کې ما سره صفحه بدل راغلی ده. داسې کار به وکړم چې ښکته به راشم چې کوم ځای کې زما دا کتاب دی، عنوان دی یا باب دی. دلته مې کلیک کړ او په بیک سپیس سره په شا لاړم. یو پیره، دوه پیرې، بس دغه دې ځای ته بالکل ورسېد. ټیک شو. دې طریقې سره موږ خپل د کتاب او د فصل نوم بدلولی شو. زه ستاسو د پوهې دپاره یو بل هم بدلوم. ما دې کې اخیستی و، کیدای شي چې وي پکې، که نه وي نو بس دا کافي دی. دا دی کتاب التفسیر. دا زه بدلوم. دې نه شاته صفحې ته ځم. صفحه نمبر 10 باندې بدلوم نه 9 ته به ځم. دلته کې ما کلیک کړ، لاړم لې آوټ ته، لې آوټ کې بریک ته، په بریک کې نیکسټ پیج. چې مې کلیک کړ نو اوس به راشم د کومه صفحه کې چې زه بدلول غواړم. هلته باره کلیک کړئ او دا لینک به ختم کړئ، لینک ټو پریویس. اوس به تاسو دا بدل کړئ. دلو طریقه دا ده چې دا ډیلیټ کړئ، کنټرول بټن ونیسئ، بیک سپیس بټن سره ووهئ، دا به ډایرکټ پوره ډیلیټ شي. صحیح دی. اوس به تاسو د دې کې دا بل پیسټ کړئ. لکه دا ما سره دا ما ولیکو، ډبل کلیک او کلوز به کړئ. دا اوس به دا خپل لیکل بر راوخیږي ځکه صفحه پکې خالي راغله. نو اخر ته به راشئ چې کوم ځای کې ستاسو کتاب شروع کېږي هلته به راشئ او په بیک سپیس بټن باندې به په شا لاړ شئ. صحیح دی. دا ستاسو دې طریقې سره تاسو خپل کتاب نوم، د فصل نوم، د باب نوم په دې طریقې سره بدلولی شئ. دا یو ما اهمه لازمي وګڼله چې تاسو د دې نه مستفید شئ، ځکه ډېرو ملګرو ته دا مسلې دي نو چاهي په خپله باندې، په خپل لاسو باندې او په خپل ځای کې دا مسلې حل کړي. د هغې لپاره مو دا ویډیو ریکارډ کړه. انشاءالله د بلې ویډیو پورې اجازت غواړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.